بشكل قرآن عظيم الشان دا الله جل جلاله يوم اثبت السيدة يوم كان النور دا نفع وكون كده دا قرآن عظيم الشان شفاء دا. والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زد علم بقدر کوهیگم احترامي منم د قرآن حکم دی پسر سترگو پیغامی منم. څنګه به زه د علم لرا پس پکا ګورم دا مې میراث د هغه ګل دی چې امام یې منم. زما قابل قدر احترام مشرانو کشرانو عزت منو طلبه کرامو زما د مدرسې استادانو زما د هر څه نه مخکې زه تاسو ته تحفه نبوي وړاندې کوم چې سلام د عبارت څخه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما موضوع د قرآن عظیم الشان د فضیلت باره کې ده. زه غواړم چې تاسو ته د قرآن عظیم الشان د فضیلت باره کې یو څو خبرې عرض کړم. دا کوم حدیث شریف چې ما ستاسو په حضور کې عرض کړو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو قرآن مجید ولولئ، بس بېشکه دا قرآن عظیم الشان به د قیامت په ورځ د خپل تلاوت کوونکي شفاعت کوي. ابولیس الصبرقندي رحمه الله بخبل سند سرا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دا قرآن عظیم الشان سفارش ده. د دې قرآن عظیم الشان سفارش به قبلېږي. دا قرآن عظیم الشان به د قیامت په ورځ د الله جل جلاله په حضور کې جګړه کوي د هغه چا لپاره چې دا قرآن عظیم الشان خپل ایمان ګرځولی وي، د دې قرآن عظیم الشان تلاوت یې کړی وي، د دې قرآن عظیم الشان ټول احکام عملي کړي وي، حلال حلال ګڼلي، حرام حرام ګڼلي. هغه څوک چې دا قرآن عظیم الشان شاته غورځولی وي تلاوت یې نه کوي، دا قرآن عظیم الشان به د قیامت په ورځ جهنم ته بوځي. زما عزت منو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د قرآن عظیم الشان د تلاوت کولو توفیق راکړي. په بل حدیث شریف کې راځي حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله د خوندناکو خوراکونو دسترخوان ده. تر کومې پورې چې کیدی شي د دې قرآن عظیم الشان علمونه حاصل کړي. بېشکه دا قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله یو مضبوطه رسۍ ده، یو ښکاره نور ده، نفع ورکوونکی ده. دا قرآن عظیم الشان شفا ده. دا قرآن عظیم الشان هغه کتاب ده چې دې سره د رګونکو دپاره د حفاظت سامان ده. دا قرآن عظیم الشان هغه کتاب ده چې د خپل تعداد کوونکي ته خلاصون ورکوي. په دې قرآن عظیم الشان کې څه کوږوالی نشته چې نیغ کړلی شي، څه خم پکې نشته چې درستي وشي. دا قرآن عظیم الشان عجایبات نه ختمېږي. د دې بار بار تلاوت سره د قرآن عظیم الشان تازګي نه متاثره کېږي. په دې حدیث شریف کې فرمایي چې د دې کې تلاوت کوونکو ته به الله جل جلاله د هر حرف باندې دلس نیکۍ او ثواب ورکوي. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف بل ميم حرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالحديث شريف كرازي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم فرمائي خيركم من تعلم القرآن وعلمه
بهترین پتاس که هغه څوک دی چې قرآن عظیم الشان یاد کړي او نور خلکو ته ورسوي. زما عزت منو قرآن عظیم الشان دومره لوی کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې چاته هم بهترین نه دی ویلی، د دنیا پاچاهانو ته بهترین نه دی ویلی، وزیرانو ته بهترین نه دی ویلی، تجارت کوونکو ته بهترین نه دی ویلی، صرف او صرف هغه خلکو ته بهترین ویلی دی چې قرآن عظیم الشان یاد کړي او نور خلکو ته ورسوي. راځئ ووایو چې قرآن عظیم الشان یاد کړو او نور خلکو ته ورسوو. الله جل جلاله دې موږ تاسو د قرآن عظیم الشان کو جید علماء کرام جوړ کړي.